هذا فصل فی بیان موانع الارث گوئی دا فصل دے ثابت دے قائم دے په بیان د موانع د میراث کی موانع چې کوم دي د جمع راوړل دا او چونکه د موانع کې اختلاف دی بعضی علماء لکه صاحب د کتاب چې سلور لیکلی دي بعضی علماء وایي چې دا تدي بعضی علماء نه لیکلی دي بعضی وایي چې نه پنځه دي سلور دا او یو ور سره بل داغي تذکرہ با دین دا جمع د مانع دا په لغت کې دا ویل کېږي حائل تا حائل او په اصطلاح کې ویل کېږي ما ينتفي لاجله الحكم عن شخص لمعنى فيه بعد قيام سبب ويسمى محكم معنی چې کوم دین ویل کېږي هغه ستا چې منتفی کېږي د وجه د دنا حکم د یو شخص نه د یو کس نه ان یو فرد نه د وجه د معنا نه پدې کې پدې شخص پس د قیام د سبب نه چې دغه سبب قائم شي نو بیا دې ته وي مسما کولی شي په محروم سره یو محروم دی یو په معنی سره دلته کې وهو ما تفوت به اهلیت الارث فما يفوت به الارث دون اهلیته ليس من الموانع بل هو حاجب معنی چې کوم دین مراد په معنی سره دلته کې چې دین هغه دی چې ما تفوت به اهلیت الارث چې اهلیت د ارث هغه فوت کوي اوس چې کوم دی چې پاغي سره ارث فوت کیږي اهلیت نه دغه چې دین دا معنی نه دی بلکې دا حاجب دی او بنیادی فرق برستو چې دین ان شاء الله تاسو ته واضح شي ښا دلته موانع چې کوم دینو سلور لیکلي دي خو یې بعضی علما وایي چې دا اته دي اته مذکور چې کوم دلته کې په متن کې دي نو دا سلور دادي او ور سره نور چې کوم دي نو پنځم ردت ته چې سړی مرتد شي او شپږم نمبر چې کوم دی نو هغه جهالت د تاریخ د موت د مرګ دی مثال په تور باندې په یړ باندې سو کسان مړ شو او وبو کې مثلا غرق شو وز د دې کې چې دی نو دا جهالت ته چې دا مخکې مړ دی او دا مخکې مړ دی نو دا شیم چې کوم دی نو سړي معنی ګرځي د میراث نو اوس دې چې دې کدل ته میراث ورکې ددنه نو کې دي شي دې ته مخکې مړي یا کدل ورکې نو کې دي شي داته مخکې مړي بس نو شپږم نمبر چې کوم دی نو هغه داش پنځم نمبر ردت ته یعنی یو سړی مرتد شو او شپږم نمبر چې کوم دی جهالت د تاریخ د موت چې کله دا کم تاریخ د مرګ چې کوم دی کنه دی د چانه چې میراث دغه معلوم نه چې د مخکې مړ دی او د مخکې ها لکه دا د غرق په وکه کې یا په موقع باندې یا چې کوم دی چې ته کمر پر وته اجتماعي مرګ راغی کنه په دغه کې اکثر دا معاملہ راځي وم نمبر چې کوم دی نو جهالت د وارث دی د بل سره د دی وارث التباس چې دی نو د بل سره راغلی دی لکه مثال په تور باندې یو زنانه ده دا غي خپل بچیم په غیږ کې دی او بل معصوم چا د پيو د پاره دې تورک وز دا مور چې کوم دی نو دا مړ شو نو چې دا مړ شو لا نو د دې پته نه لګي چې دا بچی د دې دی او کنه دا بچی د دې نو دې په کې څه د پکې یعنی دې دا معنی د دې نو ګرځي چې اوس کو د دې خپل بچی دی نو دا خبره مجهوله شو جهالت په وارث کې راغی یو جهالت په تاریخ د موت کې دی یو جهالت په وارث کې دی ځکه تم نمبر چې کم دی نو آغا نبوت ته څه شي دی نبوت
دا نبوت چې دی دا معنی دی ځکه چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایلی دی چې دا انبیاء کرام چې کوم دی نو میراث وړي او نه چې کوم دی د دین څوک میراث وړي نو دام چې دی معنی په معنی کې چې دی نو شمار کړی دی نو نبوت او نه هم چې دی نو هغه څه دی لعان دی چې ښځه د سړي سره لعان دا نور په ورزیاتول چې دا معنی دی نو دا به مجازن چې دی نو دی موانعو کې به مجازن شمارل کېږي ځکه چې دا انتفاع د ارث چې کوم د سره د دی نه دا د وجه د وجود د معنی نه ده بلکې دا د وجه د انتفاع د شرط نه ده د شرط نو د سبب نه ده چې کله انتفاع د شرط او د سبب راغله نو دی باندې هغه نور باندې دغه چې کوم دی ته په یعنی په استقراء او استقراء شرعي باندې هغه معلوم دي هغه حقیقتا موانع کې داخل دي او دې ته معنی ویل کېږي لیکن دا مجازن موانع بیا بعضی وی چې لکه دا موانع 15 دي نو د ردت ور سره کو د سلور دا شو د دې کې چې کوم دي دا 15 والا قول دغه شو بابا وی چې المانع من الارث 4 مانع د ارث نه چې دا سودی سلور دي سلور سيزونه داسې دي چې هغه معنی د ارث نه ګرځي اړمبلې شي چې کوم دین په هغه کې دغه موانعنا الرقيقي ضعف تا او په عرف کې عجز تویل کیږي یعنی عجز حکمی دی چې قائم وافرا کان او ناقصا کدا رقیت چې کوم دی کدا وافر وی او کدا مثلا دا ناقص وی وافر لکه مثال په تور باندې دغه شو لکه قن شو داسې غلام چې هغه ټول په ټوله باندې د په ملکیت کې دی او د ټول په ټوله غلام دی د مکاتب نه دی مدبر نه دی ام ولده نه ده نو دا مکاتب او مدبر او ام ولده دا چې کوم دي دا سړي دی کې رقیت شته خو په نسبت د دغه قن چې دا ټول په ټوله باندې دی غلام دی نو دغه شانت کې دا رقیت پکې وافر نه دی وس تر دې علماء کرام لیکي چې کچرتا یو سړی دی هغه د مکاتب کو یو غلام او پاغي کې څه پیسې پاتې دي 1 روپۍ دې پکې ولې پاتې نه نو دام پرې ناقصن کې راځي دا رقیت پکې دي ناقص دي نو دام چې دې معنی د ارث نه دی د بل چانه میراث نشي وړلی ها اوس تاسو وګورئ رقیت او دارنګ چې کم دی نو قتل معنی د ارث نه چې دی دویم نمبر قتل دی خو به قتل خو په څو قسمه قتل دی نو قتل خو په 15 قسمه باندې چې کم دی نو علماء ذکر کړی دی نو کم قتل داسې دی چې هغه کې با مثال په تور دی و معنی ګرځي او کم بند ګرځي دا غي چې دی نو بابا تعین کوي تعین د ما هو المراد کی څه فرمایي والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفاره هغه قتل چې متعلق کیږي باغې پوری وجوب د قصاص او د کفاره قصاص او کفاره چې پکې په کوم باندې واجبېږي په کوم قتل د وجنه نو دا معنی د ارث نه دی مثال په تور باندې قصاص خو تاسو ته پته چې قتل عامت کې قصاص راځي او کفاره چې کوم دینو په قتل خطا کې ده اوس تاسو ګورئ بالفرض دی چې کوم دینو قصدن عمدن یو سړی دی وغه بالفرض د قتل مستحق نو چې د قتل کړی شي او د چې دینو متعمدن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم کنانو تاسو که خیال کړئ نو یو قصاص یو دیت یو کفاره ده کفاره چې دینو هغه ته چې 2 میاشتې روزي نیول لکه قران عظیم الشان چې ذکر کړی قران عظیم الشان ذکر کړی دغه نو په دا چې کوم دی دا ور پکې هم چې واجبېږي تاسو ګورئ کله اوس چې وجوب د کفاره پکې راځي نو هغه 3 قسمه قتل دی یو
شبه د عمد ده، شبه د عمد. مثال په تور باندې په داسې سیس باندې سړی ملک چې عموما پاغي باندې غالبا پاغي باندې قتل نشي کولی، قتل په نه کیږي. لکه مثال په تور باندې یو ډنډه ده، یو لوړ دی یا ډنډه ده، عام طور بس هغه خو چې دی را خلاص کړه جو سم کنه د موسی علیه السلام مبارک هغه سکو کنه بس استه چې دی نو فقدوا علیه. اوس په دې کې شبه د عمد هغه څه باندې قتلول چې عام یعنی غالبا پاغي باندې قتل نشي کول. او دارنګي خطا ده، قتل خطا. دې مثال خو په دې کې وګورئ فرق کوي. ها لکه دې دا شبه د عمد چې کوم دنو اوس په داسې شی باندې په گزارو کې چې پاغي باندې غالبا قتل نکېږي، څوک په قتل نه کوي، سړی په نه قتلېږي غالبا، خو بس دول را خلاص کو حق قصدنه مدني را خلاص کړی دی. دا ټکی په کیخه دا شبه د عمد خود غلط خو یره اوس په دې کوم دی نو خطا ده، قتل خطا. د مثال په تور باندې ام پاغه سیس باندې کم باندې چې یعنی قتل پکېږي خو یره ښکاری شته، مثال په ټوپک باندې چې دین یو مرغۍ شته او سې شته لا بل شي شته، داغه په ضد کې دا انسان راغی، دا ګولې دغه کوم تیر وغیرہ غشي دا انسان ته ورسي د مړ شو، نو دې ته قتل خطا ویل کیږي. یا جاری مجرا د خطا چې کوم دی قائم مقام د خطا. هغه لکه مثال په تور یو سړی دی هغه په بل باندې راوړی جی لکه مور چې مثال په تور باندې بچي سره په کټ کې پروت معصوم و د شپې د مور راوړېدلې د پدی بچی باندې او د سا بند شوی د دې مړ شوی نه، دا چې دی نو قائم مقام د خطا دی. یا مثلا دی بر یو سړی دی په چت باندې دی یا بر د کمر د پاسه دی بل سړی لاندې ولاړ دی بس هغه چې دی نو را خطا شو یې را ټوپ کپی چې را پریوته بنو بس دی لاندې مړ شو، نو بس دا یو شی دی. خدا د زنانه د مثال مذکر دا چې دا مسلې ډېری پیخیږي نو چې دا اوس ذهن تم راشي. اوس پدې کې کفاره شته او کفاره صدا 2 میاشتې پر لپسې روزي نیول، صبره 2 میاشتې روزي نیول، جی جی شهرين متتابعين کنه 2 میاشتې پر لپسې روزي. ها که یو زنانه د مثال په تور هغه کې په دې منځ کې په کیسه بیماری راتله نو دا عذر شرعي په کې راغی نو هغه به په چوټي کوي خو بیا بچ دی نو دا. او کچرته مثال په تور دی کې قضایي راغله په دې منځ کې بغیر د عذر نه نو بیا به د سره کوي. خل مراغي اوس تاسو په دې مور په دې مسله کې لګوند کې علامه ابن حمام رحمه الله چې کوم دی دی داسي حمام یا حمام دوه ضبط کوي علما هغه په کې لګوند تفصیل کړی دی یا داسي نور علما چې به دیت هم پکې دي او کفاره. نو دیت او کفاره چې دي بعض علما و چې دواړه پکې دي کنه، خدا بعض علما و چې دي ته به وګوري چې آیا دې زنانه چې دي نو دې بچی دي او دې زنانه په خپل منځ کې سا غدیلې غونته کې جوړه کړي و دا وو کنه هغه وګت بالا غونته دي دا جوړ کی کنه. اصل کې تاسو که خیال کړی دي په خوانو زنانه وبدا شي کو دا به وو خیال مده نو هغه شی چې کم دی نو په دې منځ کې شتو ک نشتا نو وی کيرا بعض علما د فتح القدیر کې دا جزئیه مذکوره ده چې بعض علما وایي چې چرته دا بالغ کې وو نو بیا په چې کم دی نو کفاره شته دی دا روجي بنسي خو دیت پینشته په دې خبره پوه شئ. خو بیا چې دی نور علما وایي چې نه په دوه صورتو کې پښتا او نن خلک د دې خبر نه ډیر زیات غافل دي په دې خبره پوه شئ د دې نه سړي غافل دي. اوس تاسو ګورئ په دې کې چې شبیب العمد
او دارنګ چې کم دینو قتل خطا جاری مجرا د خطا پدې کې دا راته وایي چې دیت خو خلک مجبورن چې دینو بس ته واخلي خدا روجي چا نیولې دي روجي خو تقریبا بس دقه شانت کلاش هغه وي زدا الله سره بګورو هله عزب بالله د الله نه يرني او د مخلوق سره چې کوم نه غیله پاکستانی دیت ورکی جو بس شیخ وس په دې کې هغه قتل چې هغه يتعلق به وجوب القصاص او الكفاره دا قصاص چې کوم دی نو سو زموږ په شریعت کې په يهودو باندې چې کوم دی نو سو هغه باندې محض قصاصو نسوارو باندې محض دیتو زموږ په اسلام چې دی نو په دې کې قصاص هم شته او دغه هم شته دیت هم شته او کفاره خو په خپل باندې راځي چې زموږ د قران حکم دی خو بهرحال اوس دیت چې دی نو علماء خو ذکر کړی دی چې د وخانو په حساب باندې نو سلو خان دی تاسو په دې کې ویلي چې مثال په تور باندې 2 کلنی او 3 کلنی او سلو دا شل برابر کی خو د دین علاوه چې کوم دی نو د پیسو په حساب باندې نو زر دیناره یا لزر درهمه بعض علما چې کوم دي نو هغه 2000 درهم یادي خو زمون په مذهب کې چې دینو لزر درهم دي ښه او دا درهم او دینار چې دینو دا وسنی درهم نه دا اوس چې کوم دینار مثال دی دا نه اول سرو زرو دینار او د سپینو زرو درهم بو هغه حساب باندې لکه مثلا دینار بچ دین یو توله سونه مثلا او دارنګ درهم چې کم دینو د لسونه به یو دینار جوړیدا هغه وخت کې د دې ترتیب چې کوم دارنګ زمونږه په نکاح کې چې د مہر خبره راځي نو هغه د لس درهمونه به کم نه ځکه چې کله یو سړی غلاو کې نو چې د لس درهم یا د لسونه زیات نو بیا په کلاس کټ کیږي نو بیا دغه د پاره دا بدل د بوزعی دي چون کې نو د لسو درهم دا خبره ځکه چې دینو فقها لیکي چې دغه نه کم نه یو امام شافعي څخه خو ځاله مسله د خپل ځای براشي چې بس چې غا صلاحیت د سمنیت لري نو هغه یو مونږ ته استاد څخه خبره کوله یو ستن دی ولې نه امام شافعي څخه پنځ باندې بس په یو ستن باندې چې دینو نکاح کیږي بهرحال دې ځکه د قصاص خبره تاسو چې لزرا درهم یا زر دینار دا قصاص او کفاره خدغه شو دیت چې کم دینو مثلا د وخانو په صورت کې دغه دی او د درهم او دینارو په صورت کې دغه دی او قصاص مسله خو تاسو ویل چې مثلا دغه په ثابت شو نه دی په کې قتلول شي کو وارثین د مقتول دی معافقین کول شي دا مسله ریته دغه مفوضه د دې دغه لپاره د دیت اصل کې د چونکه دا زر دینار چې کم دی یا دا لزر درهم دا خو دی کنه خو په دې کې دا چلې چې بیا دوی وی چې د سونی په حساب باندې چې علما کرام کوم قول لغه کړی دي او د په دې پاکستانی دیت کې هغه کړی دي نن سبا اندازتن دا سونه او چتیږي کته کیږي نو پاغي حساب سره لکه اوس ابل ازمو یو دغه وکړو دا غي چې مونږ ته پوسو کو د سټیټ سطح باندې دا غي دیت تقریبا 44 लाख रुपए راتلی 44 लाख रुपए ها دا کله 46 ته ورسیږي کله 44 شي کله 45 شي دا په دې وخت کې دا سونی په اعتبار سره هغه د سونی د باو چتیږي کته کیږي کنه په دې حساب سره نو چونکه دا خو په هغه وخت کې شورا د علما کرامو ناس ته ونه په هغه حساب سره دوی چې کوم حساب کړي نو دغه ته راوستلی ځکه چې دا کو سونه ګرانیږي نو دی مثال په تور لکه یو وخت دا شو چې مونږ حساب کړي نو تقریبا 2,97,000 روپے په یو وخت دا سونه بیخي ارزانه و زما خیال چې 8,000 روپونه ملاندې وکړه دسي هغه وخت نو هغه بیا چې څنګه دا اوچتیږي نو الته وسره د دیت په خپل باندې په هغه حساب سره اوچتیږي او کته کیږي او د زنانه دیت دی ها
اوس چې کوم دی نو دلته کې دریم نمبر مانع چې کوم ذکر کړي نو اختلاف الدینین اختلاف الدینین د دینینو اختلاف اسلامن و کفرن تاسو ګورئ اوس مثال به تور باندې په خپل مینس کې کچرتا یو سړی دی هغه بالفرض په دار کفر کې دی او بل په دار اسلام کې دی نو په دې وجه باندې اوس دا چې کوم دی اختلاف دو دینینو پکې شته او که نشته کله به یو سړی د دار کفر داري دغه کې وي خو د هغې دپاره بیا اختلاف د دارینو ځان له دغه چې کوم دی نو معنی دی اوس که دې مثال په طور باندې په دار کفر کې وي دار حرف کې دار کفر کې او دا بل سړی په دار اسلام کې دی خدای مسلمان او دی او هغه کافر دی نو دا اختلاف دو دینینو راغلی دی او د دارینو هم راغلی دا دواړه جمع شوي دي او که مثال په طور باندې یو سړی دی په یو وطن کې دی په دار اسلام کې دی یا په دار کفر کې دی خو یاره مثال په طور یو کافر دی بل مسلمان دی نو دا اختلاف د دینینو دی او اختلاف د دارینو او دام چې دی نو مثال په طور باندې یو سړی دی چې جی اوس په مختلفو ځایونو کې دي دارینو کې دي او مسلمانان دي خو په مختلفو دارینو کې دي نو بیا هم چې دی اختلاف د دارینو راغلی دی دارنګي یو سړی دی مثال په طور باندې هغه دار اسلام کې چې دی نو یو ذمي دی بل حربي دی دا دغه دی ذمي دی په دار اسلام کې دی خو یو چې کوم دی نو بالفرض ذمي دی او دا یو چې کوم دی نو اسی راغلی دی او بالفرض یې د ذمه قبول کړی دا یې ذمه نه ده قبول کړی خو مثال په دې یو دار کې اوسېږي شابه لکه پولیس یو خبره په ویزټ باندې راغلی نو اوس چې کوم دی نو دی بیا څه دي دلته کې چې کوم دی نو بالفرض دی په دار د مسلمانانو کې دی په دار د مسلمانانو کې دی خو دا یو ذمي دی او دا بل چې کوم دی نو حربي دی بعض علما وایي چې د دې چونکې په دې حیثیت کې دغه نو اگر چې دار یو دی خو حیثیت کې د دې دوانو فرق دی نو دې د هغه سر چې کوم دی نو برابرې دی نشي چې اوس د دې د میراث واخلي دی حکمن چې دی نو په اختلاف د څه کې دی حکمن په اختلاف د دارینو کې راځي او حکمن چې دی نو دی او چونکې حقیقتا خو په یو حکم کې دی چې هغه څه دی مثال په طور کفر دی خو دلته کې راغلی حیثیت بدل دی په دار اسلام کې مثال په طور یو ذمي دی او بل اسی امان اغستل او الحربیین من دارین مختلفین اوس به موږ دا څنګه پیژنو به چې مثلا دا بیل دار دی او دا بیل دار دی دا به موږ څنګه پیژنو مثلا نو د دې لپاره تاسو ته اوس په دې کتاب کې چې دا مثلا هغه کوي بیانې چې دا موږ پیژنو په دې ترتیب سره به پیژنو لکه والدار انما تختلف باختلاف المناعه والملك او دار چې کوم دین دلته کې یعنی دا خبر نه بلکې دا خبره دا کلمه د خسر رول دا تختلف باختلاف المناعه مختلف کیږي په اختلاف د مناعه سره مناعه دا جمع د مانع ده څنګه چې كتب جمع د کاتب ده مناعه د عسكر په دغه سره په اختلاف د عسكر سره د دې فوج بیل دی د هغې فوج بیل دی موږ د هندوستان نه جدا شوي دا ځان لدار دی غزان لدار شو او زمون فوج چې دی نو ځان لدی هغې ځان لدی وردیان هم جدا دي او اصول هم جدا دي مثال په طور او بل دا په بادشاه په دغه سره اختلاف سره د هغې ځان له بادشاه دی او زبون د ځان له بادشاه دی د دار اسلام ځان لدی د داری حرب ځان لدی مثال فيما بينهم د وجد انقطاع د عصمتنا شدید دین محفوظ ندی او دار کفر دی دار کفر کې چې دین وای دومره دا
چې په دار کفر کې په مذهبي دغه باندې پابندي نه او په دار حرب کې چې دینو په مذهبي اطوارونو په مذهبي عبادت او غیره باندې چې کم دینو سي هغه باندې دغه وی یعنی وایي کې پابندي پیوي په دار حرب کې راکاږي او نه پریدي او پابندیانی پیوي او په دار کفر کې دا شی نه لکه تاسو ګورئ کنه د امریکای او غیره ته خلک لاړ شي ولته کې ول خجماتونه جوړ کړي ها خدغه مل جوړ کړي او چې دار حرب نو بسلته کې کله تړي او کله وسر سکی او کله وسر سکی لکه اوس د کشمیریانو حال ګوري جزانو چې ایوي دا زموږ دار حرب د نو بس اغي باندې کرفي جوړ کړي او خلک چې دنه په خپل سیاستونه کوي او بس جزان په یو لغه کې راګیر کړي دي خدای پاک دې دسي یو شخصیت پیرا واستري کې چې هغه دغه مظلوم مسلمانانو چې دي دغه کافرانو بدل واخلي